چونکې امن د ټولو نه اهمه خبره ده. دلته کې که د باچا خان پیروکار دي او که د مولانا مودودي پیروکار دي، که دلته کې چې مفتي صاحب پیروکار دي، علما ولې دي، او که دلته کې پاکستان تحریک انصاف ولې دي، ټول لپاره د ټول نه مخکې چې دی نو امن ضرورت دی. کله چې دلته امن قایمي، ناظم به ناظمي، ایم پی ای به ایم پی ای، ایم این ای به ایم این ای، او دلته کې به د ادارې هم قایمي، دلته کې به د عوام هم خوشحاله. خو چې امن نه وي نو دلته به هیڅ هم نه وي. که فرض کا امن نه وي نو مونږ نه ترقي کولی شو، نه زمونږ ماشومان تعلیمونه حاصلولی شي، نه څوک روزګار کولی شي، نه څوک مسافرو تللی شي. نو چونکې د ټولو نه اول خبره دا ده چې یاره مونږ به ټول څومره مشران چې دي دا به مونږ کوشش کوو انشاءالله چې په دې خپل جندول کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مخکې اپریشنونه شوي دي، د میدان نه خلک راغلي او دلته چې کوم دی امن سره پاتې شوی دی، د باجوړ نه خلک راغلي دلته امن سره پاتې شوی دی. جندول د امن او ګهواره غواړو. دلته چې کوم دی نو امن نه نو روزګار به نه چې دلته امن نه چین به نه سکون به نه نو لاول مطالبه زمونږ داره چې دا امن ده په دغه کې اوس موږ ټول متفق. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سید الرحمن کانکا خیل ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو په دې وخت کې په تحصیل ثمرباغ په ریسټ هاوس کې موجود یم. دلته هنګامي تور باندې د جمعیت علما اسلام د چترۍ د لاندې یو میټینګ راکال شوی و. تحصیل امیر د قاری نورزمان خان صاحب د هغې په نګرانۍ کې نو دې نه به دا تپوس کوو چې دوی دا میټینګ په څه مقصد دپاره کال کړی و، د دې اغارض او مقاصد څه وو. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محترم سید الرحمن صاحب تاسو ډیره مننه. دا تاسو ته پته ده چې په ټول پاکستان کې عموما او خصوصا زمونږ په جندول ډیویژن کې چې کوم دی د امن او امان ډیر زیات چې کوم دی خراب صورتحال دی. نو د هغې په سلسله کې په حواله سره موږ د امن پیغام په نوم باندې چې کوم دی یو پروګرام دلته راوغوښتو او د ټولو سیاسي چې څومره پارټیانې د هغوی مشران هم راوغوښتو، د علاقې چې څوم مشران دي او هغه هم راوغوښتلو. الحمدلله چې پروګرام ډېر کامیاب پروګرام وشو او ټول د سیاسي پارټیو څومره مشرانو دغه شانې د علاقې مشرانو هغوی ټولو دا عزم وکړو چې انشاءالله تعالی د دې علاقې د امن دپاره به ټول موږ یو موټی یو او انشاءالله دا به په دې کې کم صورت حال دی د خراب صورت حال دی دا به موږ انشاءالله په امن کې بدلو او دلته موږ امن راولو. نو انشاءالله تعالی چې کوم دی زمونږ هم د ټول پاکستان چې څومره زمونږ د اواز رسیږي هغوی ته هم دا چې کوم دی نو یو درخواست کوو چې به په خپل ملک کې په خپلو علاقو کې په خپل دغه کې چې کوم دی امن او امان راولي او د امن کوشش وکړي. په هر حال د امن چې کوم دی دا د حکومت کار دی، خو تر څو پورې چې د حکومت سره موږ ملګري نه او موږ چې کوم د هغې سره شانه بشانه ولاړ نه نو هغه امن نشي راتللی. نو د ټولو پارټو څومره چې مشرانو او د علاقې څومره مشرانو هغوی د عزم وکړو چې انشاءالله تعالی په امن کې به موږ د حکومت سره چې کوم دی شانه بشانه ولاړ یو او انشاءالله په دې کې به موږ هر قسمه کوشش کوو. اکرام الحق صاحب دا راته ووایه چې دلته خو ډېر داسې د پارټۍ خلک راغلي وو، په هغې کې مختلف علما کرام پکې هم وو، خو دا کوم میټینګ چې وشو آیا د دې میټینګ کې مزید څه داسې څه اصلاحات کول پکار دي چې په دې ملک کې امن او امان راشي په دې کلي علاقه کې؟ تاسو څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډیر شکریا جی او مهرباني. زه به دا ووایم چې پروګرام خو ډېر ښایسته وشو، موږ د دې انتهایي مشکور شکریا موږ د دې واده کړه چې موږ د سیاسي څونه خلک چې دی دا دې راوغوښتل او په کې انتظامیه هم کېنوله نو موږ د دې شکریا ادا کوو. خو مزید د دې دپاره نور هم ضرورت دی چې بل میټینګ موږ دا سوچ وکړو چې په دې بل میټینګ کې د ایم پی ای مي او سابقه زموږ چې کوم دغه دي دا مشران دي چې هغه ایم این ای ته ولاړو یا صوبایي دغه ته ولاړو هغه مشران چې دي او د دې پارټو د مشرانو مي دا موجوده کینی انشاءالله او موږ خو یو قرارداد پاس کو د امن دپاره او په هغه کې مزید چې کوم دی نورې خبرې هم رالي نو هغه په متفقه طور دی. موږ دلته امن غواړو، بل دا خبره چې جندول د امن او ګهواره غواړو. دلته چې کوم دی نو امن نه نو روزګار به نه چې دلته امن نه چین به نه سکون به نه نو لاول مطالبه زمونږ داره چې دا امن ده په دغه کې اوس موږ ټول متفق یو. ستا ډېره مهرباني. په دې وخت کې زموږ سره انجینر محمد انور صاحب موجود دی. ډېره مهرباني شکریه. نن چې کوم پروګرام وشو جماعت علما ملګرو چې کومه قرباني وکړه او زه به دا ووایم چې په جندول کې ابتدا وشوه نو د دې به ډېر ښه اثرات او ډېره ښه فایده به راوځي انشاءالله تعالی. امید لره به کومه ځکه چې دا د جندول خاوره دا زموږ مشترکه خاوره ده او د خاورې مثال د موري او د دې حفاظت کول په دې کې امن ساتل دا زموږ ستاسو د ټولو
د پارټیانو د مشرانو دا ټوله ذمواري ده که یوازې مونږ چې کوم دی نو په دغه باره کې دا خبره کوو چې یاره د سرکار ذمواري ده یا د حکومت ذمواري ده نه چونکې اول ذمواري دا زمونږ ده او انشاءالله تعالی څومره چې دا خلک موږ دي مقامي خلک یو څوک هم چې امن و امان خرابولو کوشش کوي دغه لارې به نیسو د هغې دپاره به کمیټې نیم سازو د هغوی د اصلاح کوشش به هم کوو نور چې کوم دی نو د ملګرو دلته تاسو موجود وئ د ملګرو چې کوم ډېر ښه تجاویز مخې ته دا راوسته چې چونکې دا زمونږ د ټول جندول مسله ده او په دې جندول کې ډېر ښایسته ښایسته زمونږ مشران دي د پارټو مشران دي ایم این ایګان دي ایم پی ایګان دي چا الیکشن کړی چا نه دی کړی ناظمان دي کونسلران دي د هر یو کس په خپل خپل ځای باندې د جندول د خاورې حفاظت کول امن و امان پکې برقرار ساتل د هغو ذمواري ده د هغې وجه دا راځي چې که فرض که امن نه وي نو مونږ نه ترقي کولی شو نه زمونږ ماشومان تعلیمونه حاصلولی شي نه څوک روزګار کولی شي نه څوک مسافرور له تلی شي نو چونکې د ټولو نه اول خبره دا ده چې یاره مونږ به ټول څومره مشران چې دي دا به مونږ کوشش کوو انشاءالله چې په دې خپل جندول کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده مخکې اپریشنونه شوي دي د میدان نه خلک راغلي او دلته چې کوم دی امن سره پاتې شوی دی د باجوړ نه خلک راغلي دلته امن سره پاتې شوی دی د ټول د پاکستان څومره جنسیت دی ورته پته چې واقعي په جندول کې دا کم خلک چې پاتې کېږي دا شریفان خلک دی دا د دهشتګردو او دې خلکو سره چې کوم دی نو ملوث نه دي او نه دغه خلک مونږ انشاءالله دلته پرېږدو او ستاسو په تعاون سره د میډیا په تعاون سره انشاءالله څومره د جندول کوم نوجوانان چې دي څومره خلک چې دي څومره مشران چې دي دې ته مونږ خبرداری ورکوو چې چونکې دا د جندول له خاورې حفاظت کول زموږ ټولو فرض دي نو انشاءالله موږ به هر قسم قرباني ته تیار یو انشاءالله کوو انجینیر صاحب دا راته ووایئ چې د جمعیت علما اسلام د کاوشونو ته او د ښه یو دروند نظر ته د پروګرام را جوړولو ته په څه نظر ګوري او په د نورو پارټو په عامو خلکو باندې څه غږ کوي زما دا مطلب دی چې ما خو تاسو ته دوه وخته خبره وکړه چونکې د اف ای سی د دې نه مخکې چې کوم دی نو دا چا دلته نه رابللی او دیو دا ابتدا وکړه دلته انشاءالله تعالی زمونږ د ټولو سیاسي پارټیانو چې کوم دی یو شعور یې وله ورکړه چې بھئی او د دې خبرې ضرورت دی الان کې په کار دا ده چې دلته خو نورې غټې پارټۍ هم شته خو چونکې هغه یا نشم په چا اعتراض نه کومه خو چونکې دیو چې کوم اقدام وکړو زه د خراج تحسین پیش کوم او زه شکریه هم ادا کوم او دا ټول جندول به ول انشاءالله ادا کوي بالکل جی بالکل دغه شان به کوم دی نو مونږ انشاءالله ډیر وخت پکې نه تیرو انشاءالله بیا یو غټ ای بي سي بل د دیو په نگرانۍ کې دغه شان مونږ دی د حوصله افزایي ورکوو چې به او چې کله د جندول د خاورې خبره راځي د امن خبر راځي د نورو مسلو خبر راځي نو مخکې به کې پیش کېږي مونږ د سر شاته ولاړ یو انشاءالله دې وخت کې زموږ سره پاکستان تحریک انصاف ستر غړی او منتخب چې کوم دی نماینده چیرمن شاه خان هم موجود دی ډېرې ټکونه په دې اي پی سی کې په موجوده حکومت باندې هم وشوې په نمایندګانو باندې هم وشو دا دوی چې دا کم میټینګ راکال کړی د امن امان نو امن امان د ټولو پارټو دپاره مشترکه دی دا راته ووایه چې مزید کم اصلاحات پکې کول غواړي بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېره زیاته مهرباني چونکې نن اي پی سی وه او قاري نور زمان صاحب ما سره دوی دا کال په ریکارډ باندې ما سره ډېر لیټ رابطه شوې وه بیا ما خپلو مشرانو سره رابطه وکړه د هغې د هدایاتو مطابق موږ په دې کې شرکت وکړو خو که چېرته کې زما مشر شرکت نه کولی نو هغه به بیا موږ له هم دا اجازت نه راکولی چېرته تاسو په دې کې مه شریک کېږئ خو چونکې امن د ټولو نه اهمه خبره ده دلته کې که د باچا خان پیروکار دي او که د مولانا مغدودي پیروکار دي که دلته کې چې مفتی صاحب پیروکار دي علما ول دي او که دلته کې پاکستان تحریک انصاف ول دي ټول لپاره ټول نه مخکې چې نو امن ضرورت دی کله چې دلته امن قایمي ناظم به ناظمي ام پی ای به ام پی ای ایم این ای به ام این ای او دلته کې به د ادارې هم قایمي دلته کې به د عوام هم خوشحاله خو چې امن نه نو دلته به هیڅ هم نه پر دې وجه نه دا ټولو مشرانو ته هم دا درخواست دی یو خو بعضې زه لږ په ډېر احترام سره دا یو خبره کوم زموږ په ټول مشران قابل احترام دي خو بعضې هغه کسان چې هغه پروګرام منتشر کول غواړي هغې د پروګرام رونق ختمول غواړي ما پکې وکتل د بعضو مشرانو الحمدلله موږ وروسته پورې د چا په مشر باندې تنقید نه کړی موږ تنقید برای اصلاح غواړو موږ تنقید چې دی د دې لپاره نه کوو چې یار هغه تنقید په تنقید شو نو مسله به بیا موږ ته ورانیږي زموږ د مشرانو موږ ته دا هدایت دی چې په کوم ځای کې د امن خبره کړي د تعمیر او د ترقۍ خبره کړي نو زموږ اجازه ته مه غواړئ خو بیا هم نن زموږ مشرانو سره رابطه شوې سهار کې او پرې پروګرام کې راغي د وینا مطابق موږ شرکت کړی را روان پروګرام د حوالې سره خو دا خبره ده چې انشاءالله هغوی په علاقه کې نو خامخا حاضري کوي تاسو به کتلي معیار چوک کې ډېر غټ احتجاج ریکارډ کېده
زموږ MNA صاحب پای کې پخپله باندې موجود و، زموږ MP صاحب پکې پخپله موجود و. تاسو به کتلي وي هغه ډېر لوی پروګرام و، نن هم په ریکارډ باندې دی. خو چونکې مصروفیات دومره زیات دي چې حلقه دا 200 ویلج کونسلې دي، دغه شان مختلف تحصیلونه دي، مختلف کلي علاقې دي، او د هغې 1000 مسلې دي. نو زه به دا ویم چې یاره یو پروګرام د راتلو په وجه د ډېرو خلکو مسایل دغه کېږي، خو که یو نماینده هم راشي نو بس د دې مطلب دا دی چې او یاره دا خلک زموږ سره په دې خبره کې شامل دي او دا زموږ سره شریک دي. بل د هغې نه علاوه به موږ د هغه خلکو نه کار اخلو، د هغې کار دا موږ به دلته کې په لوکل سطح کار کوو، او چې کوم د های لیول یا د بره لیول خبرې دي نو هغه به د خپلو مشرانو په ذریعه باندې حل کوو. شایزاد خان دا راته ووایه لکه ګیله شکوه خلک د مشر نه کوي، کور چې کله یو سړی مشر د هغې نه خلک ګیله شکوه کوي. ډېر خلک دا ټکونه کوي که نه، چېرې زموږ MNA MP چې کوم دی نو یا په داسې په امن پاڅونونو کې یا په داسې پروګرامونو کې هغې شرکت نه کوي. نو دا راته ووایه چې آیا پس پرده هغه د دې ادارو د مشرانو سره یا د پولیسو سره یا متعلقه چې کوم نورې ادارې دي د هغې سره پس پرده میلاویږي د امن و امان په حواله سره که نه صرف جلسې جلوسونو ته تیار وي؟ سعید صاحب پاکستان تحریک انصاف پټ پناه کار نه کوي او د پردې نه شاته هم نه کوي. هغه هلته کې اسمبلی په پلور خبره کوي، دلته کې د چوک باندې کوي، دلته په جومات کې راته کوي، په هر فورم باندې هغې خبره کوي. او که داسې د پردې او د پټې خبرې نو هغه د پټې خلک ښکاره دی، هغه تاسو ټول پیژنئ. ما له نه وي ویل په کار چې د هغې زه خبره دلته وکړم، مناسب هم نه ده. زموږ مشران به انشاءالله په فرنټ لاین باندې ولاړي. بشیر خان تاسو ډېر د نږدې نه پیژنئ، د دې علاقې یو پښتون دی، الحمدلله د دې علاقې یو پرامن شهري دی، دغه شان عبیدالرحمن د دې قوم بچی دی، هغه تاسو ګورئ دلته کې، او انشاءالله د دې نه تسلي د امن ساتئ. امان په صورت کې به شانه ولاړ وروره لنډه خبره مې قاري صاحب ته دا کړې وه، ما تاسو تسلي ساتئ، یو کمیټي جوړه کړئ، ځکه چې یاره 200 کسانو خبره کول هغه لږ ګرانېږي. که ټولو پارټو د ټولو دغه مشران راغونډ شي او په متفقه طور باندې کینی او بیا څومره هم زموږ نه کېدای شي زموږ مشران به هغه په فرنټ لاین باندې ځي، هغوی به مخکې او دوی به وروستوي د امن په باره کې. صحیح. ښه اجي ماشاءالله تاسو د ټولو مشرانو خبرې واورېدې، دلته ډېر اکثر مشران لاړم، خو مقصد د دې خبرې دا و د دې میټینګ دا و چې دا یو ستاینه موږ د دې امیر صاحب او د قاري صاحب وکړو چې د امن دپاره چې کوم دی دا میټینګ راکال کړی و، او امن د هر سړي دپاره ضرورت دی. که په کلي علاقه کې امن راشي که نه نو یو سړی به بچی به خپل سکول ته ولېږي، یو دوکاندار به خپله دوکانداري هم وکړي، نوکر به خپلې نوکرۍ ته هم لاړ شي. خو که چېرته په کلي علاقه کې امن نه وي او موږ د یو بل سره په دې امن دپاره شانه به شانه ونه درېږو نو په بدامنۍ کې نه کاروبار کېږي، نه روزګار کېږي، نه خپل بچی تعلیم نه شي لېږلی. دا زموږ د ټولو مشترکه ضرورت دی. په کار دی چې موږ مشترکه د دې لپاره یو اواز چوت کړو او په هر ځای کې چې زموږ څومره خدمات چې د انسان په لاس کې څومره وي چې هغه موږ برسره پې کار راوړو او په دې کلي علاقه د وطن دا د امن او د خوشحالۍ یوه ګهواره ثابت شي. ډېره مهرباني، د الله په امان.